نو ذرائع د حق معلومولو څه دي؟ د حق معلومولو ذرائع قرآن مجید دی. دغه رنګ نبی علیه السلام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله څومره معجزات ورکړي دي هغه ټول معجزات د حق معلومولو ذریعې دي، لارې دي، د حق معلومولو اسباب دي. نو دا الله پاک را لېږلي دي او د نبی علیه السلام په معجزاتو کې د ټولو نه لویه معجزه د قرآن مجید دی چې د قرآن د وړوکي صورت په شان د صورت څوک نشي راوړلی. نو دا قرآن دا د حق معلومولو دپاره ذریعه ده. اوس هم که یو سړی د حق طالب وي او د قرآن کې سوچ وکړي د ته به چې کوم دی الله حق نصیب کړي، خو په شرط د دې چې د په زړه کې د حق طلب وي، د ضد او د عناد ور پکې نه وي بل. خو د ضد او د عناد ور پکې بل وي نو ابو جهل د خو پته و چې نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی، خو ایمان یې پې د ضد او د عناد د وجې نه راوړو. چا چې حق قبول نه کو د هغې نه خپل ځان ړوند کو او حق چې کوم دی قبول نه کو نو د حق نه قبلولو وبال هم په دغې کس باندې پخپله وي. نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې ته مونږ په دې باندې حفاظت کوونکي او ساتونکي نه جوړ کړی، ته خو مونږ صرف د دې دپاره لېږلي چې خلکو ته حق لار وښی، حق ورته واضحه کړي، حق طرف ته راوبلې. البته په حق باندې چلول دا ستا کار نه دی، هدایت کول نبی علیه السلام دی دا ستا کار نه دی بلکې دا د الله کار دی. او دا خبره به دې څه د وجې کوي؟ دا به دې د ضد او د عناد د وجې نه کېږي. دا پته چې دا قرآن دا د الله کتاب دی، دا د الله کلام دی، دا د انسان کلام نه دی. که نه د دې وړوکي صورت په شان صورتو تر اوسه پورې نه تر قیامته پورې دا څوک نشي راوړلی. نو دې چې دا خبره کوي الله فرمایي چې دې ته موږ د آیتونو دې دپاره بیانو چې دې پوهه شي او چې سره د پوهې دې بیا دا خبره کوي چې تا دا قرآن د شانه زده کړی دی، ته د یو عالم خوا لتلی د هغه نه د خبرې زده کړي دي، قرآن دې جوړ کړی دی. نو چې دې دا خبره کوي نو دا بیا دې د ضد او د عناد د وجې نه کوي. نو د قرآن د نازلېدو درې غټې غټې پیدې دي. یوه پیدا یې دا ده چې نبی علیه السلام ته الله د تبلیغ اجر ورکړي. تبلیغ نبی علیه السلام اجر نبی علیه السلام ته ورکړي. نبی علیه السلام ته الله فرمایي اانذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي محبوبه کو ته یری دی کافرانو لرا او کو نه یری فهم لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي. نو ګوره نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې کو ته یری دی لرا کو نه یری بیا دی ایمان نه وروړي. نو بیا د نبی علیہ السلام بار بار هغې پسې د تلو څه پیدا وه؟ نبی علیہ السلام د هغې په حق کې وفرمایل چې د الله پیغمبره کو ته یری دی او کو نه یری دی خو ایمان نه وروړي، خو ته چې پسې بار بار ځې دعوت ورکوې نو ستا چې کوم دی ثواب زیاتېږي، تا ته الله اجر درکړي، ستا نه الله نور خوشحاله کېږي، ستا به جنت کې درجات اوچتېږي په دې باندې. نو د نبی اسلام بار بار تګ په دې سره د نبی علیه السلام درجات اوچتېدل، نبی علیه السلام ته الله اجر ورکړه. هغوی کو ایمان راوړي کو نه راوړي، پیغمبر باندې دا نشته چې سړی به خامخا په زور باندې مسلمان. د پیغمبر کار دا دی چې حق رسول، په حق باندې خلک پوهه کول. هغه هر پیغمبر خپل ډیوټي صحیح طریقې سره کړې ده. البته چې ایمان راوړی دی چا نه دی راوړی نو هدایت کول نه کول دا د الله کار دی. نو قرآن یو پیدا دا ده چې نبی علیه السلام ته د قرآن د رسولو د تبلیغ اجر میلو شي. دویمه پیدا دا ده چې په منکرینو زیات جرم قیم شي، په منکرینو زیات جرم. پیغمبر ورته راشي، معجزات ورته وحي، قرآن ورته راوړو او د هغې باوجود هغې ښه پوهه شو بیا یې هم ایمان را نه وړو. دوی په ورځ د قیامت بیا دا عذر الله ته نشي کولی چې الله پاکه موږ ته څوک نه راغلي، موږ چا نه ویرولې. نو په هغې باندې حجت تام شي په منکرینو باندې. او درېیمه پیدا دا د قرآن د نازلېدو چې د حق طالبانو ته حق ښه واضحه شي. د حق چې کوم طالبانی او څوک د حق قبلولو نیت یې کړي چې زه په حقه لاره باندې ځمه نو هغې ته الله د دې قرآن د وجې نه حق ښه واضحه کو، ښې ورته ظاهره کو حق. نو درې پیدا شو. ډومبی دا چې نبی علیه السلام ته او دغه رنګې څوک چې قرآن خوري دې ته الله اجر ورکړي. دویمه پیدا دا ده چې کوم منکرین دغه دي د قرآن دي، منکرین د الله دي، منکرین د پیغمبر علیه السلام دي، د قیامت او د دوزخ دي، نو په دې باندې الله حجت تام کړي، دی بیا عذر نشي کولی په ورځ د قیامت باندې. او درېیمه فایده دا ده چې کوم د حق طالبان دي هغې ته الله حق ښه پوره واضحه کړي. نو ولنبینه دپاره دی چې موږ ښه بیان کړو دا حق دا قرآن لقوم د هغه قوم دپاره یعلمون چې هغوی پوهېږي، چې هغوی پوهېږي نو موږ د حق ښه بیان کړو، حق ورته واضحه شي. او چې کله حق ورته واضحه شي نو هغوی ایمان راوړي. نه مو په دې باندې موږ نګهبان ګرځولې او نه مو په دې باندې ذمہ دار ګرځولې. ستا ذمہ داري ده چې خامخا به دا کافران حق قبلي. بس تا کار صرف دا و
چې تا ته حق ور ورسو په حق باندې دې پوهه کړل. اوس کو څوک اسلام قبلی ایمان راوړي او کو نه راوړي په دغه خپله خوښه ده. نبی علیه السلام به د کافرانو باره کې ډېر غمجن و، انتهي غمجن بو، او د نبی علیه السلام خواهش په دا و چې دا ټول خلک مسلمانان شو ایمان یې راوړي او دا ټول خلک د جهنم نه خلاص شو جنت ته تلو والا جوړ شو. دا به د نبی علیه السلام په زړه کې یو درد و او د شپې به ژړل او د ورځې به د خلکو پسې تلو. نو ډېر پریشانه به شو کله کله چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي. نو الله ورته وفرمیل چې په تا باندې دا ذمهداري نشته چې دا خلک په ایمان راوړي، ستا چې کومه ډیوټي ده هغه ته پوره کوې. البته ایمان نه راوړل یا راوړل، هدایت کول یا نه کول، الله دې زما کار دی، په دې ته مه پریشانه کېږه.